بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه کونډو رونډو سره امداد جاري ساتلی دی. د ټولو مخکې د ټولو خویندو میندو ته یم چې لاسونه اوچت کړي او چې یا الله د چا راسره مدد کړی دی خدایه دې اجر ورکړي. نن چې روژه ماتي کې کښېنې نو حضرت خان حاجي صاحب به یاد ساتئ چې خدای ورله ډېر اجر ورکړي او خدای په والدینو باندې خوشحاله کړي چې ستا شانتې د کونډو رونډو دا غم یې ځان سره وساته او نن تاسو لپاره چې کوم دی دا ډوډۍ چاولې او اوړه درکړل کېږي. ښه، دې سره سره یو بل رور دی دوبۍ نه، یا الله د هغه هم اجر ورکړي چې په ډېر سخت وخت کې، ځکه چې دا زنانه به زما درته راتلي او اکثره ورانه خالي لاس لاړې او چې چا له مې اوړه ورکړل نو غوړي نشته، غوړي راله راکړي. دا کونډې دي، دې واړه واړه بچي دي. یو بل رور دی پته هم نه لګي، خو څلوېښت ځله روپۍ رالېږلي دا ته یې ویلې هم نه وي رور دی هسې خو غږ یې هم راته نه دی کړی. خو دا مې د سره واده ده د دې خویندو میندو په وړاندې چې خدای مې دې د دې روجي یو دانه نه ده یو دانه، دا مې دې زهر شي زهر چې زه د دې خلکو حق چې کوم دی خپل کور کوم. او کوم رور چې راله 1,21,000 څه د پاسه رولېږلي نو دا 10,000 پکې ستا شو. 10,000 زما لپاره ډېر شي دي چې د الله نه نه پټېږي د انسان دی ولې پټوم. 10,000 روپۍ پکې زه یم چې زه خپل کتونکي څنګه مطمئن کړم چې دا خویندې میندې رانه خالي لاس لاړې نه شي. او دې ځای نه په عزت باندې نن خلک وایي کیمرې ته رالې راشه یوټیلیټي سټور مخې ته زنانه وګوره، راشه احساس پروګرام باندې راشه 10,000 روپۍ ورکوي. د خلکو پکې کم ضلالت دی. دلته کې خو په عزت راشي ناستې خو څه ورته میلاویږي، ورته وي میلاویږي چې نه میلاویږي نو ورته وي ځه خبرې د ټولو اورئ. نو یا الله دا کومو خلکو چې را سره مدد کړی دی خدای د دې اجر ورکړي. ټولو خویندو میندو دعاګانې ورته کوئ. ښه، باقاعده به دغه آغاز کړو. دا زنانه د کلونو راسې راځي په لومړي ځل دې روژه کې راله راځي. څو بچي دي؟ 5. د څو کالونو دلته راځي؟ 4-5. ها اختر کپڑے ارسه ملو شي وي ته خوشاله نه ده خوشاله ده ونیسه ورسره چې کوم دی نو دا مو نیسه ورسره چې کوم دی نو دا مو نیسه. صحیح ده؟ تاسو څومره وخت نه راځئ؟ د 3 کالو. ګرانو کتونکو، دا یو زنانه چې خپلې خور خرڅه کړې په 3 لکه روپۍ باندې په باجوړ کې په بوډا سړي باندې بیا کله دارو تښتېده نو ما ته هغه انداز هم د دې معلومېږي چې دې ټکانه نه وه. علب خان شیرپو دې یکدم سهاره جوړه کړه. د دوی د دې بچو جرسۍ نه وي، پیزارې نه وو، ډېر سخت وخت و. زه یم چې دی په خپل دغه بیان کې چې هغه ټایم کې زه نه وې نو ستا به څه لاره کپڑے بھی کری ہے، پیزارونه بھی کری بنیونه ارسه دی ولا دوړو وړو کوله تاسو چې کوم د زیاتې شوي دي اوس پالج وخلې ډېر